ابا صاحب امتیازات و فضیلات پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن رو سره تاسو خپل مبارک زبان سره سامعینو ته عرض کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. یو خو ابتدا کې مونږ پوه شو نن کوم عظیمه شپه ده د پیغمبر جشن او خوشحالۍ او مسرت شپه ده. ټولو ناظرینو ته خپله طرف نه هدیه تبریک پیش کوو او پروردګار عالم د تاسو ټولو ته د شپه پیغمبر له خاطره د هغه وجود له خاطره د هغه برکاتو له خاطره ټولو ته مبارکه وګرځوي. امین. او د دعاونو شپه ده، د توسل شپه ده. یقینا چې حاجتونه وي زه دعا ورته کوم پروردګار هغوی حاجتونه به راوردا وګرځوي. امین. خصوصا موږ مسافرین دي او بیا ډېر مسافرین دي چې مشکلاتو کې دي، بېروزګاره دي، بهر ملکو کې ناست دي. خدای هغوی روزګار هغوی ته نصیب کړي. امین. او چې روزګار شته هغوی کې برکات واچوي. الهي. او بالخصوص هغه جوانان د موږ څخه بهر ملکو کې دي، استرالیا، یوروپ کې چې هغوی راتللي دپاره بېتاب دي، هغوی راتللي اسباب د خدای فراهم وګرځوي. خدای ته واسطه درکو د عظیم پیغمبر باندې چې هغوی راتللي دپاره څومره موانع رکاوټونه دي هغه د برطرف وګرځوي. بیا کوم کسانو چې هغه صاحب اولاد نه دي پروردګار هغوی ته اولاد نصیب وګرځوي. کوم کسانو اولاد شته دی خدای هغه زمني افاتو بلایاو نه فتنو نه محفوظ وساتلی کړي. دا بهترین یو سوال دی که پیغمبر اکرم لکه څنګه وجه دغه ډېره ښکلې نکته یې عرض کړله چې ختمې مرتبت معنا دا دی چې هغسې عظیمه هستي چې هغه باندې انسانیت خاتمه کیږي، یعنی انسانیت عروج و معراج ته مو پیغمبر نه یایو د مو عظیمه پیغمبر. نو یقینا اندوره امتیازات بالاتر دي، اندوره عظیم امتیازات و فضایلو که حامل پیغمبر دی. که قرآن ته تاسو سترګې وغړئ پیغمبر اکرم خدای باندې دومره ګران دی، دومره ګران دی او دومره یې دې قدردني کړي دی که نه چې څوک چونې ګران وي که نه هغه وجود هر یو شی هغه ته مهم وي. قرآن ته که تاسو سترګې وغړئ لږ چیک کوئ که نه پیغمبر اکرم د بدن ټول اعضا خدای ذکر کړي دي. مثلا زه به ته وایم چې پروردګار عالم د پیغمبر د سترګو ذکر کړی دی. عینی کا ای حبیبه د مای تو سترګې. ای پیغمبر د ژبې ذکر کړی دی. لسانکا ای حبیبه د مای تو مبارکه ژبه. اندیشون سره پروردګار عالم د پیغمبر اکرم چهره ذکر کړی دی. فول وجهک شطر المسجد الحرام، ای تو نورانی تو مبارکه چهره مثلا. اندیشون سره پروردګار عالم د پیغمبر د گردن ذکر کړی دی. اونو کا ای حبیبه د مای تو اونو کو گردن. او اندیشان سره د قرآن کې پیغمبر اکرم د سینې ذکر شوی دی. علم نشرح لک صدرک. اندغ قرآن کې د پیغمبر اکرم پشت و د کمر ذکر شوی دی. چې پروردګار عالم یې قرآن کې الذي انقذ ظهرک سبحان الله ظهرک یعنی پشت کمر ته ویلی شي. دې حده پورې چې پیغمبر کور کې څوره زوجات دي ښځې دي مثال هغه ذکر شوی دی. نساءک پروردګار عالم یې یا نونو ذکر کړی دی. بناتې کا اندیشان سره کوم وطن کې پیغمبر اوسېدلی دی هغه وطن ذکر خدای کړی دی. ښکلي قریتې کا ای حبیبه د مای تو کلی تو وطن. دې حده پورې ورباندې محبوب دی خدای ورباندې ګران خدای نه ګران دی چې کپړو ذکر یا کړی دی. وثیابک فطهر ای حبیبه د مای تو کپړې. او دې حده پورې پروردګار باندې دا حبیب ګران دی چې پیغمبر د نستی انداز یا خدای قرآن کی ذکر کرده ده. یا ایها المزمل ای چادر اوڑے ہوئے. یا ایها المدثر اندا معنی اندی بانی که رسی که نه. دین علاوه که زیو بلا نکته دیزی که دا ذکر که مغدا ده پیغمبر فضایل و حوالی سر مویل شو انداز خطاب د پروردگار وکسا پیغمبر ته خپل حبیب ته. قرآن کې تاسو سترګې وغړوئ چې هر یو پیغمبر ته خدای ډایرکټ نامه اخیستی دی. یا موسی یا ابراهیم یا نوح یا آدم. اما ته یوه ځای کې قرآن کې نشي ثابتوی دا قرآن مجید کې چې مسلمانو باندې ډېر ګران دی. دې کې پروردګار عالم خطاب کړی وي خپل حبیب ته داسې ورته نه دي ویلي چې یا احمد یا محمد ډایرکټ نامه نه دی ورته اخیستي بلکې کومه څه پیشای دی کومه څه ذمهداري وه هغې ذمهدارۍ عنوان سره هغې عهدې ذکر یې کړی دی. یا ایها النبي او د نبوت مالکه یا ایها الرسول او د رسالت حامله پیغمبر. دا د پیغمبر عظمت دی. یو که یوه نکته دا ذکر کم چې دغه پیغمبر ته دوره خدای عظمت و مقام ورکړی دی چې پروردګار عالم
جمله استملایی کنه فلنولینک قبلة ترضاها. جی، اے حبیب جی، دمو جی، جی، جی. مطلب دا قبله کا بداله کا تو رضایت د پاره بداله تو ز راضی کوم سبحان تو ته زی تو رضایت ز حاصل کوم یو بځي کې پروردگار عالم ای ولا سوف یعطیک فترضى. اے حبیب دمو دومره شفاعت وکا دا شفاعت جی، ته والا جی، جی، بالکل. ستر راضی شي. جی، جی. ای تو رضایت مو د پاره مهم ده. یو بځي کې ورته ان اعطیناک الکوثر. کوثر سبحان کثیر یو څه شاید کوثر بل څه کوثر بل څه شاید شاید جی جی کثیر جی کثرت حساب کې راتلی شي کوثر حساب کې نشي نشي راتلی. راتلی. سبحان الله. من زهرا سلام الله علیها غونډه هسته سبحان طویل شي. الله. یو سبحان الله. یو نقطه که زبل ذکر کوم دلته غدا ده هغه سه خلق عظیم پیغمبر څخه کله فتح مکه کیږي ټول ته موافقه ملو شي پروردگار عالم خطاب وته کوي انک لعلى خلق عظیم. اے حبیب دمو عظیم اخلاق باندې فایز اندته. سبحان الله سبحان الله. یو بداده توایم څه تاسو کوکسي قران تسترګي وګړي قران رو سره تعلیمات اسلامی رو سره یو پیغمبر هم معراج ته نه دی لاړ. جی جی معراج د څوړو کې مقام نه دی. جی جی زه معراج ولا مقام یو نقطه ذکر کوم دته عیسی علیه السلام حواله سره خدای سره پندوره ویل دي بل رفعه الله الیه. جی خدای صرف اوچات کو دنیوي کوم اسمان ده هته را کړی. سبحان الله. یو څه هیڅ څلورم اسمان کې دی دینه پورته نه دی لاړ. اما ایمو پیغمبر اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الله. او دا سفر سوره سفر وو دا سفر په بری کې کنه څه کله څه جبريل سوره مخته تلای شي لاړو پیغمبر سره یوځي کې پیغمبر ته یا رسول الله ز مخته قدم نشم کې دا وای ویلې مو حد ختم شو حد مسافات مو ختم شو دینه پورته یو نه شم تلای پرواز نشم کوای. نو اغناسته ای پروردگار طرف نه خپل حبیب ته غونه شروع شول ادنو مني ارنغدې شموته ایڅ پیغمبر ایڅ کله د ادنو غاګ متوشوي کنه نزب خدای طرف ته بیا مزال شروع کو دوره مزال مو کله څوره م د ازمکه نسمونه پورې کړي دوره مو یو ادنو مني کی مزال کړي دي او دا غاګ پیغمبر ایڅ موته 1000 بار وشول. 1000 بار ز دوره خدای ته ورنغدې شولم لکه څوره ازمکه نه جبريل اغه مقام ته لورم جی. نو د څومره مزالو چې یو د صحت پیغمبر ورسیږي چې پیغمبر یې ز ایمو بدن ارتعاش حالت کې راغللو ویلې چې پروردگار مقام ذوالجلال ته نږدې شول. پروردگار هر چی ته موجود دی خدا دې چې عرش کې یو مقام مخصوص اشته دی د سینه صرف پروردگار مالته دی. والته چې کله معراج ته ورنږدې شي پیغمبر یې چې محمد باندې یو لاس کېک دولې شو چې اغلاس ولا حرارت اغلاس ولا لطف و کرم ز خپل عمر کې وسه احساس کوم ځا لاس مونږ وسه شته د موجود دی. دا غازین پیغمبر دی چې زه اخیری کا یو نقطه ذکر کوم هغه دا دی چې پروردگار عالم لکه څنګه رؤوف الرحیم دی جی جی خاص صفاتونه دي د خدای اندخ پیغمبر ته خدای ویلي دي بالمؤمنین رؤوف رحیم. صدای مؤمنانو باندې هم رؤوف دی هم رحیم دی. سبحان الله. نو زه صرف یو دعوت وکوم هغه کې مو دا پیغام راسته موجوده دی پیغمبر د مسلمانو رؤوف و رحیم امت رافت و رحمت پر خله ده. سبحان الله. شدت پسنده او چاته شوی ده جبو کې زیاړي جبو کې ناره کفر فتوی سرونه پر کولا. آیا مسلمان دیني سوچ وکي زایا د پیغمبر سنت او سیرت وو یا نو لک سوچ وکي جی ان شاء الله. ډیره مهرباني هغه سه ډیر بهترین اندازه د اردو علماء کرام ایمو وجیده او اوسه به تاسو ډیر زیات شکر گزار یو. هغه سه د پیغمبر اکرم هغه عظیم شخصیت څخه خود قصیده دغه د قران هغه د الله عظیم کلام دی څنګه ته قران مجید ویل شي بلکې دینه مخکې کوم صحائف رغلي دي او یو دینه علاوه کوم کتابونه رغلي دي څنګه تورات انجیل د زبور دغه په قاعده تور باندې د پیغمبر اکرم هغه عظیم ذکر مخکې موجود وو. د قران سوره ضحا یو آیات ته عالم یجد ک یتیمن فآوا آیت مو یتیم نه بیامن دی او د تو پرورش مو وکړو. جی جی هغه سب د زمن کې لکه تاسو لکه ایمو ذهن ته د سوال راځي ممکنه د ایمو د سامعینو ناظرینو ذهن ته بار راځي چې چونکه د دې ولادت نه بعد د دې والد بزرګار حضرت عبد الله علیه السلام هغه دغه دنیا نه مخفنا کو وفات شو بیا غنه بعد هغه مور وفات شو بیا غنه بعد پلار وفات شو بیا عبد المطلب علیه السلام دغه پیغمبر اکرم پرورش وخستو
په هغه یا لږ وخت کې د دنیا نه سترګې پټې کې ابدي زندګۍ طرف ته منتقل شو. هغه نه بعد خود یعنی د زندګۍ کې د حضرت عبدالمطلب علیه السلام خپل زوی حضرت ابو طالب علیه السلام عمران یعنی د مولای کائنات امیر المؤمنین علی بن ابي طالب والد بزرګوار څه هغه محسن اسلام دی، محسن دین دی، هغه ته حواله شو. د الله پروردګار یې ز علم یجد ک یتیما فآوا، آیا ته مو یتیم نه بیا مندي ته مو یتیم نشوي ملو سمو دي ته پرورش وکړو که ظاهرا کسو نه پرورش خو د حضرت پیغمبر اکرم عظیم حتی سه تاریخ کې غوسه تاسو مونږ بهتر پیوي څه پیغمبر وکم دسترخوان باندې نوست وي هغه نه با کومي دسترخوان باندې کوم مړې پاتې شوی ابو طالب علیه السلام به تبرک په ځای غاره خسته څکلې وي. یعنی دا هغه عظیم ذات ته دغه عظیم ذات څخه هغه د یو لاکھ کم څلور زره انبیاء هم قیامت باندې گواه ده، رحمت للعالمین ده، خلق عظیم ده، خلق عظیم ده. دغه پیغمبر دوره عظیمه هستی ایوه دسی هسته ته حواله کیږي چې هغه په متعلق نن سبا د خلکو د معترضو یا د جناو کسانو ډیر عجیبه غونډه سوال نو اوس مو اصل سوال ده چې دغه ای باندې لګا تاسو مختصر واکه روشنی وچوي چونکی مو تاسو ټیمه په ختمول دي علم یجد ک یتیما فآوا. بالکل دا آیا بسم الله الرحمن الرحیم دا کوم آیا ده سوره زوحه ټیک توله سیرا پروردگار عالم ای علم یجد ک یتیما فآوا. پیغمبر ادمو ته یتیم ولیدل ته سرپرستی مو کړل. دا اصل کې دوی معناونه تفسیرو کې شوي دي چې وا ظاهري معنی دي انداده س پروردگار انعام و نعمت طرف ته اشاره ده. جی هغه د پروردگار علم خپل حبیب باندې دا انعام وکړلو څه کسا پیغمبر کته سوکس وکنه تو ولت سیاره بعد از تولد نورسته نه ده کوم ټایم کې پیغمبر اکرم د مور مبارکي شکم مبارکي ذکر وکنه جی یعنی ما سي دنیا ته نه ورغله جی اخ ټایم کې حضرت عبد الله علیه السلام دنیا نه رحلت کړو. جی او بیا د پیغمبر بیا هغه ته کسا مظلومیت سیاره کله دنیا ته راغللو هغه نه بعد واک ولا بعد دی مور بزرګوار حضرت آمنه سلام علیها هغه وفات شوی ده. جی بیا دا د خپل نیکه حضرت عبدالمطلب علیه السلام سرپرستی ته راغللو. جی یعنی هغوی د سرپرستی شروع که بیا حضرت عبدالمطلب علیه السلام نیکه چې کله پیغمبر اتو کولو هغه هم رحلات وکړلو هغه رحلات وکړلو او دی کول ته عام الحزن نه یې چې دی کول هم رحلت دی کړی دی هم یو بل شخصیت هم رحلت کړی دی. خو دینه بعد بیا د حضرت ابو طالب علیه السلام سرپرستی تر هغو څه ټول مسلمان دي باندې متفق دي چې پیغمبر سرپرستی اتو کول نه بعد دغه تر چې هغه د علي علیه السلام والد بزرګوار هغه کړي دی. جی جی یعنی دفاع یې اندي کړي دی، سرپرستی اندي کړي دی، کور کې اندي و نماک اندي ور کړی دی. دی حد پورې چې کله یو وری پیغمبر ته پروګرام د قاتل جوړ شولو پیغمبر ته یې داسې پروګرام جوړ کړی چې قاتل شي بسترې کې نو مولا علي خپل زوی جی ابو طالب د پیغمبر بسترې باندې او پیغمبر د علي بسترې باندې سملولو ځکه چې قاتل شي موضوع قاتل شي. جی شو خیر دی طرف ته نسو دی باندې الحمدلله اهل سنت کې هم ډیر نظریات انده دي چې حضرت ابو طالب اسلام ایمان کامل باندې وو ایمان کامل باندې وو نو مسلمانو دا یو ظلم دی تاریخ کې خدا ظلم اصل کې اڅي بغض هغه نه دی دا د ابو طالب بغض نه دی دا د علي بغض کې د خبر شي د بغض علي کې دا کور شوی دی خدا خل ناکام دي ان شاء الله د شي کې خدا بل نظریات اوس خدمت کې ز پیش کوم څه دا یتیم نه مراد سه دلته یتیم نه مراد یو ظاهري انده معنا خستی شوی دی څه یو د مطلب یتیم څه مطلب مشکلات سره بروش ولې پلور سره د نو چاته شو مور سره د نو چاته شو نیکه سره د نو چاته شو بیا حتی دا چې وخت کې د نه د تر سره هم چاته شوله ایتو ټول نگهداشت او سرپرستی مو پروردگار کړی تو باندې انعام کړی دی یو د وایم معنی څه کی یغه ده یتیم پدر مرده ته نشي ویلې چې کس پلور مړ شي هغه ته یتیم نه یتیم یو معنی یتیم اصل کې و باطینی معنی نه بے نظیر جی ٹھیک شو کنه یعنی بے نظیر یعنی اے حبیب ادمو ته یو بے نظیر هستی وی مطلب ٹھیک شو یعنی ته بے نظیر د سوي څه مطلب خلکو ته یو معمولی نگاه کولو خوان د ته بے نظیر شولې ثابت شولې څه ټول خلک ته گرد رجام شول اطرافو کې رجام شول ټول ته متاثر کړل ټول ته هدایت کړل. جی یو معنی دا ده
او دا یا به بهترینه معنا ده دغه لپاره. جی ډیره مهرباني. هغه صاحب اخیری یو کوېسچن دی مختصر غونته الفاظو کې د دغه خلق عظیم خلق عظیم رحمت للعالمین عظیم پیغمبر د رحمت کوم پهلو دی چې وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی پهلو باندې مختصر غونته تاسو ته هغه صاحب تکلیف در کوم تاسو دی باندې لږ وضاحت وکړئ. بس ان شاء الله موږ تاسو پروګرام اخیری هات رسیږي ان شاء الله سبا بیا د خپل مؤمنینو سامعینو ناظرینو خدمات کې حاضر وو. هغه صاحب دی باندې لږ تاسو د پیغمبر اکرم رحمت پهلو لږ بیان کړئ. ډیر ښه دا لکه مو اشاره وکړه لکه څه یمو پیغمبر په باره کې خدای د آیات وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عالمین نه مراد ده چې پوری هستی یعنی کائنات د لپاره ته رحمت مرستولې جی یو خاص زمان یو خاص مکان د لپاره ته رحمت نه دا غز ارز کوم تاسو خدمت کې چې د بعد رحمت یعنی د رحمت ولا په ډیر مهم ده مهرباني والا پیغمبر اکرم کا تاسو وخت کنه سیرت نویسان کوم دي زغوی سیرت لیکل د پیغمبر د پیغمبر زندگی ټول پهلوی لیکلي دي. حتی زه به دا تایم چې مثلا باتروم ته څنګه تلای شي څنګه واپس راتلای شي مړی څنګه شروع کوای شي مړی نه څنګه پڅیدای شي لباس حمام هر شي پیغمبر سیرت لیکل شوی دی. او پیغمبر سیرت کې یو شای څنګه د رحمت ولا پهلو دی غاډ عزت برجسته دی. مولای کائنات نجل بلغی کې وا جمله دی مولای څ ولکم فی رسول الله اسوه حسنه پیغمبر تاسو د پاره نمونه دی لزو تاسو پیغمبر نمونه ځون ته وګرځوي کسا ای خدای صفاتونه یو صفات انداده رحمت خدای سی پروردگار سی کتب ربکم علی نفسه الرحمه پروردگار ځون باندې رحمت بندگانو د لپاره فرض ګڼلې ده. زه بندگانو د لپاره چې هم رحیم وم یا مدعا کې یا من سبقت رحمته غضبه پروردگار هغه سي هستی دي چې هغه رحمت غضب باندې مخ کې ده یعنی خدای همیشه د لپاره رحمت حالت کې ده بندگانو د لپاره. او رفع یو جمله دی غي چې پروردگار عالم دغه دنیا دوو صفاتو سره خلق یا کړی دی کمال ته رسولی دی. رحمان صفات سره خلق کړی دی رحیم صفات سره کمال ته رسولی یعنی کائنات کومه دغه دوه صفات مظهر ده یا د رحمان صفات مظهر ده یا د رحیم صفات مظهر ده. او دا تاسو خدمت کې زارز کوم یاد وساته پروردگار عالم صفات کې غضب د پروردگار ذاتی صفات نه ده غضب د بندگان او افعال نه روزي څه بندگان او افعال د لوړ شي معصیت او ګناه طرف ته پروردگار غضب پیدا کوي مثلا صحیح ده ویلی شي پروردگار سي بما کسبت ایدیکم تاسو خپل لاسو کردار واجنه او دا روایتو کې شته دي چې کچيري مو وایو کنه چې رحمت 100 حصے ده مثلا 100 درجه ده نو روایت د سی چې ننن مې حصے د رحمت او د مینې محبت خدای ځان سره مختص کړی دي ایوا حصہ مینه محبت دنیا ته رسولې ده هغه ایوي حصے کې خدای تاسو سره شامل او شریک ده. د یو حصہ ز تاسو ته مثال درکوم یو خام مینه د چا مینه ده د مور پلور مینه ده بیا مور پلور کې خصوصا د مور مینه بلو سمینه ده بغیر د تا مینه ده مور څه جبا مینه ده او انسان هر څوره مور څه باد وکي څه شي خو مور زړه کې ملاوت نه خلی مینه ده نه رچی نو تسترګي اوړه د یو درجه 100 درجه نه و مینه ده او څه دي کې خدای د شریک ده ان نن مې درجه مینه محبت څخه خدای بندگان د پیغام څوروي انسان عقل ورته حیران پاتې شي. زه تاسو خدمت کې کسان دی بابا کې دا مختصره اشاره وکم کنه یو کس دنیا نه لوړ وي مرحوم شي پیغمبر ته یو کس روشي او تی چې رسول الله یو کس و دنیا نه لوړ دی مسره همسایګي کې او څنګه بي هغه دنیا او ته یې رسول الله د صفات ورکه او مثلا دکاندار او کاسب چې سبه قرضا وکنه شاګرد به ورواستول څه قرضا ته وصول کاغه سر نوې دی بوتله سره سخته ما پکاوه خیر ده پروردگار مهربان ده لنجد جګړه ما وسکو پروردگار چه ده کریم ده نو پیغمبر ہوتی ز دو بهشتی ده ویلی واجه سده پیغمبر ہوتی ز دید خدای رحمت باندې خګمان وو حسن زن لرالو این څومره اسلام د رحمت پهلو ته اهمیت ورکړي یا یو مثال در کوم کس قرآن کې تاسو ترګړي اعظم الایات الکرسی بلایشی عظیم آیات ده اخوف الایات النخوفناک ترین آیات فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره دا آیات
اعدل الآیات عدل ولا غور کی پهلور کې بیان شوی دی ان الله یامرکم بالعدل والاحسان. ارجل آیات ټول هغه سي آیات هغه د امید ولا آیات د رحمت ولا آیات غدا ده. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. دا آیات پیغمبر ته یو کس روشي ته رسول الله زغونم سه بهشتي شم چې وکم پیغمبر ته یې انفاق کوا انفاق کوي خدای لري. پیغمبر ته یا رسول الله دوره چیر سنیسته چې انفاق کوي چې نه لرم. پیغمبر ته خودش چالو که خوش اخلاقی کا خلکو سره ملاویګه سلام ستړي ماسخه کا اخلاق دغه. پیغمبر ته یا رسول الله دوره زیات اجتماعي نه يم گوشنشین يم دوره خلکو سما مثال راشه در چنیسته بل علی راته. پیغمبر ته اداره ته مرکب وسواره ده چې یا رسول الله مرکب وسواره مچ وخ ده. پیغمبر ته وخنه و بره وړه خلکو ته ورکا خدای به د بهشتي ولګرځي. اسلام مقصد څومره د مهرباني مذهب دی څومره آسان مذهب دی هر چاته و بهانه لټي چې بهشت ورسي بهشت ورسي. تاسو وقت سوره آل عمران 159 159 نمبر 1 کې پروردگار سی فبما رحمت من الله لنت لهم. ای حبیب ادمو ای خدای مهرباني واجنه ته خلکو تر نارم ګرځیدلې لنت لهم ته نارمي بیا څوتي ولو كنت فظا غليظ القلب کچيره ته سخته به وي فظا ویل شي جبه کې سخته به لهجه سخته وي ته لهجه سخته نه ده غلیظ القلب ته زړه کې نه کا خانه الله اکبر صدوا شي نه دیو هم جبه کې نرمي هم زړه کې نه کا نه لنفض من حولك کته زړه کې کې نه کا خو جبه کې سخته به تو نو چور چپیر خلب پرشون شي چې بعد سنه کې مستل پسید بیا ته مخ کې کنه لنفض منها فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. پیغمبر ته چې د هغه وخت په واقعیا د کله جنگ احد کې مسلمانانو خیانت وکړو جی حکومت ځکه کې نولي وای پرې د ولو غنیمت باندې اختا شو کامیاب جنگ په ناکامۍ بدل شولو دا آیا نازل شو چې پیغمبر باندې زخمونه لګیدلی وو علي علیه السلام زخمی شو پیغمبر غوښونه زخمی مبارک جی دی په باوجود پیغمبر غوسه شو پروردګار ته یې نه غوسه نشي ورته ته نرمي ته مهرباني ته شفیقي دوی معافا کا دوی ته استغفار وکا بیا دوی سم مشورې وکا. عجیب پهلو د پیغمبر د هغه والا جی زه تاسو ته دی ولا لغوند کې مختصر کوم کسا پیغمبر د یو وسوته زنه جمله د سیده غجی څه پیغمبر د خلکو کې نفوذ څنګه وکاو نفوذ د خلکو کې اخلاق او رحمت زری سره و جی دا جمله یې چې مولا علی تورا شکر کې نشته اسلام دي سره مختلور دی بی خدیجه سلام الله علیها دولت سره اسلام مختلور خو حقيقي اسلام سره مختلور دی کنه هغه پیغمبر اخلاق حسنه او رحمت او مهرباني او شفقت واجنه لور دی سبحان الله. پیغمبر ډیر عجیب اخلاق وو. زه به تاسو ته دوه درې مثالونه درکوم ټیمه مو سره نزدیک دی خو زه مختصر غونډه کې کسه سوره برات تاسو سترګې وړي غضب باندې مشتمل سوره ده او دی کې بسم الله نه درغلي بسم الله نه دی لپاره چون کې دی کې پیغام ډیر تون پیغام ده خود دی په باوجود پروردگار عالم ډیر تون پیغام کې عذابونه ورکی بیان کړي دي کې بیا یا پیغمبر پروردگار عالم اخیری دی آیه د رحمت ولا نازلی کړي دي خدای نه غوړي چې وا سوره رحمت نه بغیر وی اخیری کې چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم ما عنتم موغه سي پیغمبر دروستولو چې من انفسکم تاسو ځانونه دي تاسو نفسونه دي بیا ورسته چې عزیز علیکم ما عنتم تاسو باندې ډیر مهربان دي معنی تو مطلب دا دی او تاسو دار دی دار دی یو وی همدردی کوله دو بیل څه شي جی چې دا د پیغمبر دار تاسو ته تکلیف دو محسوس د پیغمبر دی ورسته یې حریص علیکم تاسو باندې ډیر حریص دی شب روز تاسو ته ګودا ور کوي بالمؤمنین رؤوف رحیم مؤمنانو باندې ډیر رؤوف دی ورته پیغمبر اکرم کوچی کې روان دی یو وړو کې بچای پیغمبر پسې سټ اشرت وی एकदम پیغمبر ابا کې رزور کی پیغمبر د ابا ولا د ترونه پیغمبر غوړي کې خاص پیغمبر سترګې وته وړي وکسي عبد الله بن ام حکم یوړو کې بچی دی عبد الله ویلی د ابا زور کمونه एकदम دا ترونه پیغمبر اس کا موت نه چوک واسکاټ پټو خو زور کی وړو کې وړ کې گریشي مغزي کې وشه پښتنه نشته گزار ده هی ممدار او یاره پیغمبر ته مسک شو ته یا رسول الله مور استوالم څه پیغمبر نه ابا ته برک کې راوړه پیغمبر ته خوندې ابا ته مټو نه کوزه کی پرې کی وتا او ته د نیمه د مور ته ورکه نیمه د خور ته ورکه تاسو خورامونه وختي ودا ابا تبارک د پر دا مهربان پیغمبر دی یو بل شي طرف ته اشاره وکم پیغمبر اکرم یوار ځلمون ډیر بیډی ستا خاتم کی جی
پیغمبر څه کله لمونځ بیرته ختم شي یکدم دا جمله ادا کی اما سمعتم صراخ الصبي وړه بچی جړو نه کسوي یعنی پیغمبر الموزو ته زر ختم کی دوره مهربان دی وړو کې بچای پکور دی نه جوړاوي کنه دوره کریم دی یو ور زیاده حکایت اشته تاریخ کې پیغمبر اکرم ته وی خزي بچای ور کو د پاره یو اعدام کیو تبرکی هغه بچی مثلا متیازي ونه لوړی کنه هغه مور زر خستلو بچای پیغمبر کوت نه پیغمبر دوی څه پرېګی دا وړو کې بچای د فارق نه کوي دو بچی دي اندیشن سره یو ور پیغمبر اکرم کوچی کې روان وي نه یو بچای پریشان وي ویلي او چې رسول الله مونږ د وړکو ټول د مول څه رامار نه وشړله تور په تورې کا پیغمبر لخته شي وای و میګه او زاو ترونی چې تر ټولې کی مینه محبت سره وکی دا کریم پیغمبر دی یو ور پیغمبر اکرم مسجد کې وی یو کس روشي ګداګار وی پیغمبر ته چې رسول الله موتا پیسې روکا مدد رسول پیغمبر جیب تلوس کی 100 روپے سره ویری کی سو وخت کامی پیغمبر ته دوباره ور وشړي جی پیغمبر ته وشړي پیغمبر خاموشي اصحاب را پوسی کی صدا وای ویل پیغمبر ته هی نه وکړلو پیغمبر او تی سن دي سکور مالر وي دی موسک خبره ده تاسو ته هی نه ده کړه المس خاتم کی پیغمبر لوس نه رواني سي ځون سي خوني ته بوزي جی مړیا پوخري پیسې نور یا ویر کی مینا وسو کی بیا وتی څو سوال مسجد ته راشه خلکو نه مفید سی وغړه چې خال داونی چې پیغمبر ته هی نه کړه مو د پاره نه ځون د پاره بدنام نه وي مګه دور کریم پیغمبر ده زب اخیری یو شاید ته ذکر کم تاسو زحمت ختموم هغه ده کسا صداغه پیغمبر د سیواور دی یو باغ ته نوزي باغ کې یو وخ وکسي پیغمبر وخ جنوار پیغمبر ویر شي د وخ باندې د سیدا غوګ نغدي کې وخته د انبیاء دي د مو پیغمبر دی د امامان دي دوی ته علمنا منطق الطير د پرندگانو ژبه ویرسي د حیواناتو ژبه ویرسي نو پیغمبر سارو چات کی اوخ نه د خلکو نه پښتنو کې د غوخ مالک چوک دی یو کاسو ته رسول الله زي مالکم پیغمبر تنبیه کی او ته ته حیا نه کوي زنوار ساتي اوخ ساتي دا تو نه ګیلا لري شکوا ده نه کوي دای سموته د خوراک کفی نه رکی پرانه رکی زه د مو د وګي ساتي او مونږ بوج زیات چي کنه پیغمبر تنبیه کړلو چې دا حیوان ساتي حیوان حق ادا کوا اخیری نکته دا قربان مشم ایمو روایتو کې د سیاره غلي دي حتی هغه جنوار څنګه موزي دي مثلا منګور دي لړام دي لټکه دي ته مړکای ټیک دی کای مارګ اجازه اسلام در کړه مړکه خيو ټاکسه مړکا سل حسنی دي مثلا او کاندا غ منګور لړام لټکه زخمی د کړه ازار د کړه ریموند د ویر کو مړکای نه پرېګه دي اندسې ته تکلیف کې مړاشي سخته ګناه دی دغشي ته اسلام مقصد سوره د اوتوفاتو د مهربانه او د رحمت ولا مذهب ده خونن مسلمان به کجا چینین شتابان چی روان دي متداول پیغمبر کوم طرف ته روان دي کلمگو چی روان دي کلمگو توري رو بسلی دي سرونه پرې کوي سرونه وای خودکش حمله کوي موږ کسه مخ کې دا شکوا وکنه سمخ کې نواس رسول جلوسو باندې ازادریو باندې حمله خودکش د مکه کې دي اوس مسلمان راغلل پیغمبر جلوسو کې د مکه شروع کړل خو زه یو ګیله د سکوم مسلمانانو کچېره تاسو نواس رسول جلوسو باندې خاموشه نه اختیار کړي کچېره تاسو خوشاله نه وي اختیار کړي نن به نوبت دغه نه راتلو چې پیغمبر میلاد جلوسو کې خلکو د مکه کول جی رسول دا وخت نن رغله ده چې متفق شو متحد شو پیغمبر کلمگو په کور ده دغه خودکش بمبار وتا مو برپور دندان شکن جواب ورکو وایو چې درود ولا یو څه دی بارود ولا بل څه دی سبحان الله